ټولو نه مخکې زه ټولو مرګلو شکریا ادا کوم او دې سره سره چې کوم پاکستان کې کوم حالات روان دي یا خصوصا کوم کې روان دي او دا معلومه خبره ده چې بحیثیت کرمیوال که اپر کرم ده که سنټر ده که لور کرم ده مو باندې چې کوم یو کال کې څه تیر شو ما څومره خیال تاریخ کې به مطلب د پاکستان تاریخ کې به داسې نه شوي آج تاسې مخامخ دي خو بیا هم مطلب دا چې څومره کرپشن روان دی په دې صوبې کې چې څومره که تاسې وکسئ کاغه د کوهستان سکینډل دی کاغه د مطلب د سولرایزیشن کې چې کوم سکینډل روان دي افسوس خبره دا ده چې په دغو خبرو باندې که چیرې دا عوام پوه شي یا د پوهېدلو کوشش وشي نو دا ډېره غوټه خبره ده چې کوم د سولرایزیشن چې کوم پروجیکټ دی دا باقاعده مطلب کې فورن فنډینګ نه کیږي یا دا سپانسر کوي ایشین بینک یا ورلد بینک انداسې کوهستان کې چې څومره مطلب ډونر پروجیکټ دي دا بهر ملکونو سپانسر کیږي خو دا نه دي دا تاسو ته مفت دیر کوي دی باندې باقاعده بیا سټیټ حکومت دا قرضه لنډوي او مختلفو قسطو کې او مختلفو سود په ورکوي نو دا ډېره غټ افسوس خبره ده چې کوم په دې صوبې کې د میګا چې کوم کرپشن روان دي ټول عوام په مخامخ دي هغه نه علاوه که تاسې ډپارټمنټ وکسئ که تاسې د خپلې د فاټه خبره کم وکړو مرګ ډسټرکټ خبره وکړو نو کم از کم ایماندازې سره 2 کلونه قبایلي علاقو کې هېڅ نه دي شوي یا ته ورته مطلب ان آرډر ریزن جوړوي یا نور څه ریزن جوړوي خو زه دا یم چې نه دا هدایت تاسې نه لایقتوب دی دا د موږ څومره د دې علاقې که صوبایي ممبرز دي که قومي ممبرز دي ډېره افسوس خبره ده چې آیا هغوی هم نلایقتوب دی که چیرې تاسې وکسئ مختلف وخت کې مختلفو طریقو سره موږ کرایسس نه تیر شوي یو لاین آرډر سچویشن خراب خو چې تم مطلب دا دی ډیولپمنټ فنډ کوم دی یا ډیولپمنټ پروجیکټ یې وساري نه دي شوي خو څو وخت نه موږ کوسو چې ډیولپمنټ په دې علاقې کې نه ہونے کې برابر اکثر دې صوبې چې کوم حکومت پی ټی آی دا تقریبا لاس کال مخکې تیر کړی دی دریم ټینور روان دی ګټه تاسې وکسئ چې کله نه مرج وشو مرج نه بعد کوم این ایف سی خبرې کوم ډیولپمنټ خبرې کوم مطلب دی چې په دې علاقې کې یو نوی انقلاب راوستلو دا اول نه ټولو نه مخکې موقع دوی ته ملاو شوه موقع داسې ملاو شوه چې اسلام آباد کې هم وفاق کې هم دوی حکومت راغللو د پی ټی آی صوبې کې هم د دوی حکومت راغو خو بدقسمتۍ سره چې دوی کومه یوه خبره کوي چې موږ به چینج راولو صوبې کې پاکستان کې خو چینج خود نه راغللو چې قبایلي علاقه 2018 نه تباه او برباد شو اوس څومره پورې د نن ورځې خبرې نه یا 2 ورځې مخکې کوم پاکستان پیپلز پارټي باقاعده د کرپشن په خلاف 26 مئی باندې کوم احتجاج اعلان کړی و هغه احتجاج که تاسې وکسئ تقریبا نیم غنټه دوی برداشت نه کړلو هغه باندې انسو ګیس شروع شولو شیلنګ شروع شولو او هغوی احتجاج ته پرې نه دولو هغه نه بعد څه کومه دی که ته وکسې تیر شوي یو کال لږ وروسته لاړ شي نو دوی تقریبا هرې هفتې کې اسلام آباد باندې به باقاعده چړهیي کوله او باقاعده مطلب هلته کې خلک حکومت سټیټ یې کور ته نه پرېږدولو او مطلب بیا به ګیلې شکوې هم کولې نن پته ولګېدله چې د خپل کرپشن پټولو لپاره په پاکستان پیپلز پارټي باندې کوم څه دی شیلنګ وکړلو دي نه پته لګېږي دا خوفزده دي خو دا اول احتجاج نه و انشاءالله بار به انشاءالله دا احتجاجي کېږي د صوبې کې څه روان دي تاسې خپله کسوئ که کوهستان سکینډل دی که سولرایزیشن کوم سکینډل دی نو دا ډېره افسوس خبره دی صحیح دی څه کومه پورې مطلب دا دی چې دوی وعدې کړي دي د کوم مطلب دغه عوام ته کوم دوکا ورکول دي هغه کې ښه طریقې سره کامیاب دي خو مین شی دا دی چې کله پورې کرپشن مطلب زور و شور سره شروع وي نو معلومه خبره ده چې ملک به په تباهۍ روان یا دې نه علاوه تاسې وکسئ د مو علاقو کې چې کوم قسم ته حالات روان دي حالات نه علاوه که د مو مختلف ډپارټمنټ وکسئ هیلث وکسئ ایجوکیشن وکسئ CNW وکسئ کوم ډپارټمنټ زه ښیم چې هغه کې څومره مطلب افسران
مطلب ہے چې پوسټینګ ټرانسفر کیږي پیسو نه بغیر هغه نشي راتلای نه خپل سوچ واکا چې کله دی یو ډپارټمنټ هیډ په پیسو راشي نه غنه ته چې شي ګیلا کوي نو کوم د صوبې کې ګډ گورنرز کوم دی هغه ډېر کمزوري پوزیشن باندې لاړ دي نو مو مطلب دا دی چې خپل لیډرشپ نه کوم پاکستان کې کوم سټیک هولډرز دي هغه نه مو دا ریکویسټ کوو چې دی باندې غور فکر وکړي کني دا سبب نورا مزید تباہ و برباد شي او دې سره سره کتا سي وخت تقریبا قرمت کومره اتو میاشتو نه کومره یو قسم ته میسور ده او ډېر د افسوس خبره ده چې هغه وخت کې کله نه مطلب چې دا کرایسس روان دي صحیح ده منو چې د وړونو مانځ کې مسالې راشي خو هغه مسالې حل په ټایم باندې کته پښتنه ونه کې فیصله ونه کې ناغنه بیا حالات نور مدله گمبیر شي و څومره پوری مکسو کورمه کې کوم حالات راغلو هغه نه بعد یو جرګه وا هغه تبیل ګرانډ جرګه کوم خپل کار کولو کوم مهنت مو سره کړی مو وسم شکر گزار یو بیا هم شکر گزار یو خو مین شیدار ګرانډ جرګه باقاعده په کوهاټ کې اګنور شولا او باقاعده سی ام راغو هغه اعلان وکړو خپل تقریر کې چې زه مطلب دا چې څومره مورچی دي اب مسمار کوم ډېره خبره ده مو اپریشیټ کوو اصلاحات کومه ادیا علاقې نه به زه مطلب چې ټولوم هغه نه بعد و مطلب دی علاقې کې فورن روډ کولويږي ریهیبلیټیشن به شروع کیږي کنوای واله شواله نور کرمه کې نور مطلب کلی مودي چې ترړام شوی پر کمپنسیشن ورکو او نندم کمپنسیشن ملاویږي ټرکونه وسیدلو خلک ورکه شهیدان شولو نان لوکل خلک ورکه لوړلو غریبان نن ورځې پورې هغه ته څه ملاویږي هیڅ نه ملاویږي او هغه کمپنسیشن هم څومره پورې د دوی ورځې کیږي لوور سنټر اپر کورم خلکو خبرې ته زواورم هغه نه پاته لګیږي چې حقدار ته بیا حق ملاو نشي بیا هم مو وس څومره جرګو کې منډې ترډې واله څمو وکړو ندینه پته لګیږي چې کې حکومت مشکل لري چې دا مسله حل کی نه دوی مطلب دی بس بات ده خو خبره داره څورې چې مخکې به تاسو خپل لیدلی وي کوم انفارمیشن ایڈوایزر ده هغه باقاعده مطلب دا چې خپل پریس کانفرنس کې دا خبره وکړه چې یاره کورمه کې 900 نه زیات مطلب بنکر کوم دي هغه مسمار شوي دي اسلحه پروسس روان دي اسلحه ټولیږي او مختلف مطلب کریډټ څومره ځان ته خستلای شو هغه وخستو خو ګراوند ریالټي دا ده چې بالکل څومره مورچی دي چې 90-95% بالکل مسمار شوي دي اسلحه پروسس کوم دی کمپلیټ شوی دی ورنږدې دی کمپلیټ کیږي هغه په باوجود نن ورځې کوم روډ باندې کوم مسافر سره کوم ظلم یا زیاتی یا کوم مشکلات سره مخامخ دي ما په اندازې سره ټول پاکستان کې بدوره مشکل چاته مطلب دا پیښ نه وي خو مو بیا مطلب دا خبره کول غواړو چې مهرباني وکړئ مزید د دغو خلکو امتحان ما خلوي مو خبره صرف د کورمه کې د یو مخصوص کمیونټي نه کو متری منګل نه ونه سا د اغه لور کورم پورې سنټر کورم کې په کور څومره روډونه دي لیاري د کولوشي او خط طریقې سره میل ملاب انا جان شروع شي او څومره پورې دا خبره ده چې الیزای کې مطلب سٹاپ شي تل کې سٹاپ شي نه دا مطلب چې زمانہ بدله ده او خلکو ډیر زیات مطلب تکلیفات دي بیماری دي اورسیز دي سټوډنټ دي نو مزید په کار دار چې دا ظلم زیاتای بند شي او دې سره سره مو مطلب دا راځي چې زیری خبره نه چې کې پکې حکومت نه خو نو مو مطلب دا راځي چې نو ته ریکوست کوو نه دوی کار ده خو مو مطلب راځي چې کور کمانډر نه جیوس دا ریکوست کوو چې مهرباني وکړئ این مخکې چې څومره زر نظر کیږي په کار چې څنګه تاسو باقاعده کنوایی په ټایم کړه په کور چې یکم تاریخ نه باقاعده دا روډم کلوش چې کوم تکلیفونه دا په کور د کام شي دین علاوه څومره پورې چې موږ کوسو څو وختونه د مو ورسیز ډېر زیات مشکلات سره دي د مو ځوانان ډېر زیات مشکلات سره دي دایمو مخته کوم دا فایل پروت دی کې 2000 کسانو زیات کوم دی هغه پاسپورتونه بلاک دي یا هغه څوک هم مطلب دا ویزا ور سره ده
میډل ایست ته تلل غواړي، یورپ ته تلل غواړي، مختلف کنټریز ته تلل غواړي، هغه باقاعده په ایرپورټ باندې ودرایي. هغه ته مطلب دا دی چې د پاسپورټ باندې سٹیمپ لګوي ته پاسپورټ بلاک. اخر ویلې واجه سره دې مو کوشش کوو چې د وطن کې بېروزګاري ختم شي او ته لګیا یې باقاعده مطلب دی چې د کورمیوالو پسې لګېدلی د کورمیوالو روزګار کوم هغه ختم کول غواړي. نه دې باندې مو مطلب بھرپور دې خبرې مذمت هم کوو او مو باقاعده انټیریر منسټر نه مو دا ریکویسټ کوو چې مهرباني وکړه چې کوم سټیپ تا خواسته رہے یا کی پی گورنمنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ کوم سټیپ خواسته رہے دا 100% غلط ہے. دی مو ځوانانو سره ظلم زیاتی ما کوي. دا د قوم بچی دي، د ملک بچی دي، دوی سره دا پاکستاني پاسپورټ دی، دا پاکستاني شناختی دی، لیګل طریقې سره تلل غواړي نه غاته ویلې نه پرېږدي. ها څوک ایلیګل طریقې سره روان دي بېشکه ته ما پرېږده ښه سټیپ دی چې موږ ځوانان څومره مطلب بهر ملکو ته لاړو، څومره مطلب کشتۍ کې مطلب د کشتۍ نظر شولو، د سمندر اوبو ډوب کړلو، هغه باندې مو خفګان اظهار هم کوو او څومره ایجنټان دي پکار هغوی په خلاف ته ایکشن واخلي. ویلې چې ما یوت ضایع کېږي. ها که ته روزګار نشي ورکوی نو معلومه خبره دی چې هغه به دغه طریقې خپلوي. دې سره سره چې کوم په کورمې کې هغه خلک دي چې هغوی ته پته هم نشته چې ما نه ما ایف آی آر کې راغلی دی، نه څه زه اکټیویټیز کې انوالو یم. که چیرې هغه خلک ایف آی آر کې بې ګناه چولی دي او هغوی ته تکلیف ورکوي یا هغوی مطلب دا دی چې څومره مطلب دی چې این ایس سی دی پاسپورټ یا بینک څه کوم اکاونټ دي هغه مطلب بلاک کېږي نو ډېر افسوس خبره دی. خپل نه لایقتوب چې کومه په بل ورچوله دا ځایتای دی. تېر شوي وخت کې چې څومره ایف آی آر شوي دي یو قسم دا ډي پی او اخټایم او سره ایس ایچ اوس کوم دي هغوی مطلب دا دی هغو غنه سترګې پټې کړي دي، بې ګناه خلک یې ورچولي دي. نو موږ دا خبره کول غواړو چې مهرباني وکړئ چې کوم بې ګناه خلک دي هغوی ته تکلیف مه ورکوئ. که دا سلسله جاري وي نو معلومه خبره ده موږ ته به هم تکلیف زیات کړي، ځان ته به هم تکلیف جوړ کړي. نو دا هغه خبرې دي او زه غواړم چې مزید مطلب دا دی چې موږ امتحان وانخلي. موږ خو همیشه د حکومت سره د آرمي سره باقاعده ولاړ یو، هېڅ قسم ته مطلب موږ طرف نه دې ته څه تکلیف نه دی میلاو شوی یا څه غلطۍ شوي دي په هغوی باندې مخکیاتو سره مو نوست یو. اوس هم مطلب دی چې دستي ته تیار یو. کوم تړ ایلیمنټس دي هغوی په خلاف هم موږ در سره ولاړ یو. ته څه قسم ته شان نه بشان نه د اینټي سټیټ اکټیویټیز څومره افغانستان سایډ نه کېږي بل نه کېږي هغې کې مطلب مو پاکستانیان یو او پاکستانیان به وو. خو زه اخري کې دا یم چې کورمیوال کومو تکلیفاتو سره مخامخ دي مهرباني وکړئ چې دغو خلکو نور امتحان ما خلې بس همدومره کافي وه. که ټایم باندې کار شوی وای هغه وخت کې چې کوم وخت کې دي کې خلک انوالو که هغه مطلب د تړ ایلیمنټس وو که هغه لوکل خلک ورکې انوالو د هغوی په خلاف ته کومه ایکشن مخکې کړی دی. ما ته اوس هم نه برېښي ته هغې په خلاف ایکشن وکړي. بیا چې څومره سیاسي پروپیګنډه ایمو په خلاف شوي دی د ایمو د پارټۍ د ما د خپل سوچ مطابق مو د انسانیت خدمت کوو او مو چې کورمې څه راغلي دي دې باندې مخکې هم افسوس کړی دی اوس هم افسوس دی چې دوو کسانو منځ کې مو ښېګړه ونه غواړو بدګړی چې کومه دی هغه د خدای او د رسول لیار هم نه دی او د مو پرورش هم داسې نه دی شوی چې مو چاته تکلیف ورکړو. دې نه علاوه چې څومره پورې د مو د کورمې د پارلیمنٹ ممبرس کوم مطلب رول دی خدای دپاره چې کوم مطلب دی چې دغه خلکو ته تاسې کوم ایدیس مطلب دا ډنډ نه دي دا هڅه کسي دا هڅه نوٹ کوي دا اسامبلی کې په بینر باندې نه کېږي. ته اسامبلی کې بینر وچات کې د قبایلي څومره ایمینیز دي اسامبلی کې شوشای پاره بینر وچات کې چې انصاف غواړم. انصاف ظلمه نه چې کله نم 18 امندمنټ نه بعد انصاف چې تو اچا اتحادي مغه نه انصاف وغواړه کې پې کې کېنه سی ایم ته کېنه سی ایم نه انصاف وغواړه. قومي اسمبلی نه ته نه انصاف ملويږي
او نه دا سوچ وکړي چې ته به انصاف میلاو شي. ما عوام ته دوکا ورکوئ، ما ځان ته دوکا ورکوه، راشه سی ام په سار کېنه، روډ هم هغه نه خلاصېږي، کمپنسیشن هم هغه نه ورکوای شي، جرګې سپورټ هم هغه نه کېږي. ته څه کېدونکي دي هغه کې پکې نه کېږي، هغه اسلام آباد نه کېږي. خو اریان پاتې یم دغې خبرې ته چې ته مطلب هغه وزیر اعظم ته بینر نه سي، هغه پسې خبر هم کوي، هغه نه ریلیف هم غواړي. په کومو سترګو هغه ریلیف درکوي؟ تا ته ریلیف نشي درکوی. ریلیف که تا ته میلاویږي هغه به تا ته وزیر اعلی درکوي، هغه به تا ته ہوم ډپارټمنټ درکوي، هغه به انسټرکشن ورکوي. جی او سی صاحب نه ما په خپله اورېدلي دي چې کوم کیبنټ نه کومه فیصله شوې ده، کی پی کی کیبنټ نه سی ایم کومه فیصله کړې ده، هغه به زه سپورټ کوم، هغه فیصله به زه امپلیمنټ کوم. نو خبره دا ده چې ټول کار چې کوم دی هغه د صوبایي حکومت په لاس کې دی، د قرم امن چې کوم دی هغه د صوبایي حکومت په لاس کې دی. نو مهرباني وکړئ چې د قرم امن لپاره چې څومره سیاسي پارټۍ دي پوینټ سکورینګ مه کوه، راشه په یو پیج کښېنو، یوه خبره وکړو، دا خبره چې کومه امن لپاره یو قدم واخلو، دا خبره مخکې بوځو. زه چې اوس کوم اکټیویټیز روان دي زه دا مې اپریشیټ کوم. که ډي سی صاحب، اے ډي سی صاحب یا 73 بریګیډ یا ورسره مطلب چې جی او سی کوم اکټیویټیز کوي، کمشنر کوم اکټیویټیز کوي، مشران کوم اکټیویټیز کوي، یوت کوم اکټیویټیز کوي، یا علما دي چې څومره مده سوشل اکټیویسټ دي هغوی ته مو ریکویسټ کوو چې پازیټیو سایډ باندې راشئ. کورمې ته کورمې کې امن راوستلی دی، کورمې کې د امن ماحول جوړولی دی، د دې لپاره د ټولو کورمېوالو ضرورت دی. زه اخري کې بیا څومره میډیا والا ملګري دي، څومره مو پارټۍ ملګري دي، ټولو شکریا ادا کوم. خو روان وخت کې به کوم احتجاج دی، دا احتجاج به صرف اور صرف د پېښوره پورې محدود نه وي، دا به انشاءالله هرې ضلعې هیډ کوارټر ته به ځي چې څومره کرپشن کېږي، څومره ډپارټمنټ والا کوي، دې په خلاف به انشاءالله مو آواز اوچتو او د قرم امن لپاره به رول ادا کوو. مهرباني.